سر کپیل رانه پیسې واغستې او وس مې مکتب کې وکتل حروف دي راپسې وس به څنګه کې کو ګوره ساجد بای ډېر افسوس خبره ده داسې کار وکړه تا سره خو به تا چې پیسې کلې ورکړي دي هر څه به د سره یو به کېدی شي آی تھنک یا به د کفیل سره کار کوي یا به بهر کار کوي دې کې د یاري هېڅ خبره نه کړه په دې کې وخت کم شوی 10 ورځې شوي میاشت شوي نو هغه ته څه مینت زاري وکړه انشاءالله هغه الله به وکړي چې کوز کړي دنه خو ګوره دې کې چې څومره وخت ډېر کېږي که نه نو دا ډېره زیاته مسله جوړېږي د حروفو ډېره غټه مسله ده نو بالکل همت مه بایله پیسې د نه اخیستې د هغه سره فیس ټو فیس مخامخ ورسره خبره وکړه پیسې د زمانه د څه شي اخیستې دي ټیک شو یاره په دې کې زه تا نه مسګایډ کوم زه تا هغه مشوره در کوم که نه چې انشاءالله دې کې به ستا خیر د خیره سره همداسې کار وکړه که بیا یې هم دنه نه دغه کولی که نه بیا یې هم دنه حروف نه کوزول او ته په هغه ځای کې چې کفیل ستا سره خوا کې دی یعنې لرې نه د کفیل نه نو بیا داسې کار وکړه چې لاړ چې په ده باندې بیا کیس وکوي او کیس کې خپل دا ولیکه چې زه به جانه زه د خپل کفیل سره په هغه سره کار کوم او د هغه باوجود زه د هغه سره موجود یم او د هغه باوجود ما پسې په غلط طریقې سره ما پسې حروف ورکړي په داسې طریقې سره چې څوک په چا پسې حروف ورکړي نو دا قانونا جرم دی ټیک شو وروره نو دقه یوه طریقه ده او چې څومره پکې ټیم مړی نو ګوره بیا پکې نقصان دی